السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. څنګه تاسو ته معلومه چې په بلونو کې ناروا ټیکس او د بجلی لوډ خلاف مسلسل په سوات کې احتجاجي مظاهرې شروع دي. دغه شانتي نن په کانجو چوک کې کم تاجر برادري چې د هغه په سره په احتجاج ده خاصه سره خبرې کوو، نور مرګ سره خبرې اترې کوو چې هغه سوال غواړي. خاصه بلونو کې ټیکسز راغلي دي، بل به څو راغلي، څه مشکلات دي او حکومت به څه مطالبه کوي. بیل را پسې راغلی وروره 52,309 روپۍ او وړوکی شانته کاروبار دی، یو دکان دی، یو پنکه دی، یو څو سپیکرې دي، یو نور خیریت دی. نو دا دکان خرڅ کومه کسې چلو کوم، یا به واړه ساتم په کور کې، بچو له به رزق وړم یا به دوی له بیل ورکوم. زمونږ په اوبو باندې بجلي جوړه ده په 3 روپۍ، زمونږ یونټ دی دغه طرفه په موږ باندې په 40 او په 50 روپۍ خرڅېږي. به حیثیت د قوم له پکار ده د پارټیانو نه بالایتاق بالایتر راوځي، خپل مشران هر څه شاته کوي او ټول یو لاس یو موټی راوځي، په خپل وسایلو باندې د خپل قبضه اختیار اواز پورته کوي. دا وایي چې زمونږ وسایل دي، اول په دې زمونږ حق دی، بیا په دې باندې د پنجاب او د نورو خلکو حق دی. دا اول مونږ دره کوي. صحیح. تاسو په څونه بل هغه سم مطالبه په 37,000 روپۍ بل غلا ده او ورو زمونږ سره د دې ساده غنښت مدن نور چې مونږ دا داخل کوو، مونږ حکومت ته دا اپیل کوو چې مونږ نه دی بيخي د بجلی کټ کی جو مونږ به دغه لاټین تکینو بیا غو پخانه دغه برایات کو دا لاټین به بل ورو د دې خدا دا کېدو مونږ نور نه یو. مونږ به سوزاکه چلو نو په سوزاکه کې مونږ دا 37,000 روپۍ بل داخل کو کسه دغه مونږ خدا بل نه یا سیزو یا به سیرو نور ساده مونږ نه راځي طریقه. ماشومان سبق وای، ماشومان باندې سبق وایي. هغه په نو چې لکه مونږ هغه ماشومان او پیسونه داخل کو، هغه له نور سره مدرسې د سکول دغه وکړو کده دي دا بلونه جمع کو، مونږ خو ځان نور خپه کړی، نور په دغه مونږ نه پوهیږو. ډېر مهرباني ګران کتونکو، په ډېرو خو پسې دغه بلونه راغلي او ناروا بلونه راغلي، ټیکسونه پکې لا دي، لوډینګ لا دی. نو عوام دغه مطالبه ده مسلسل د احتجاجونو سلسله چې کوم ده شروع ده او دغه مطالبه لري چې کوم ناروا ټیکسونه دي دا زر واپس کړي شي او عوامو کم از کم ریلیف ورکړي شي.